راشد خان نه یار نه بالکل هم نه. دا ستا سره خوند نه کوي. ته یو کینګ یې، ته په واقع ده چې یو صحیح کپتان یې، ته په واقع ده چې یو زړور کپتان یې. دا ستا سره خوند نه کوي. تا خپل حق د کپتانۍ ادا کړی دی. تا خپل زبردسته ایفرټس گیم د افغانستان لوبډلې دپاره کړي دي. ډېر زیات زبردسته گیم تا په تېرو میچونو کې هم وکړو. ټیم دی خپله لوبډله دی دې سټیج ته راورسوله. دا خو صرف او صرف سټارټ دی. دا خو د افغانستان کرکټ ټیم څه لیدلي هم نه دي. او دا خو د افغانستان کرکټ ټیم دومره په کم وسایلو سره دې سټیج ته راورسېد او په نړۍ کې په انټرنیشنلي سطح باندې افغانستان لوبډله دومره ډېرو خلکو وپېژندله. نو دا ډېره زیاته غټه د فخر خبره ده د افغانستان خلکو دپاره. چېرته هم په دې باندې زړه خفه نه کوي، چېرته هم په دې خبرو باندې زړه ښکته پورته بالکل نه کوي. خامخا زړه لږ شانته کې ډاوني. خو دا خبره ده چې افغانستان خلکو دپاره، د افغانانو دپاره، د پښتنو دپاره دا غټ یو د فخر مقام دی. د الله بندګانو دومره غټ غټ ټیمانو ته شکستونه ورکول دا څه د ماشومانو کار نه دی، دا څه د کوڅې د کیلاړیانو کار نه دی. دومره مضبوط ټیمان چې انبیټیبل وو، افغانستان هغوی ته شکست ورکړی دی. نو تاسو له فخر پکار دی په خپل اتلانو باندې، په خپل لوبغاړو باندې. او افغانان ما ته په خپله باندې تسلي راکوي. ما وختي یو پوسټ وکړو چې ډېر زیات کم ټارګېټ، ډېر زیات کمزوره بیټینګ د افغانستان لوبډلې سایډ نه وشو. نو افغانانو ما ته په خپله باندې تسلي راکوله. دومره زړور دي ماشاءالله او دومره غټ زړه لري هغه خلک. تاسو خپل لوبډلې باندې فخر وکړئ چې غټ غټ ټیمانو په ورلډ کپ کې چې هغه لاړل ووتل په سټارټ کې په راوند میچز کې، هغه به د سوپر 8 مقابلونو کم از کم ښکته نه راتله، هغه به خامخا سیمي فاینل ته راتلل دغه ټیمان. نو هغه ووتل. افغانستان بیا هم فار د فرست ټایم د دومره کم وسایلو سره، د دومره کم هر څه سره هغوی سیمي فاینل ته رال او د ساوت افریقا غونده کې مضبوط ټیم سره سیمي فاینل ولوباو. نو په خپل ټیم، په خپل لوبډلې باندې تاسو فخر وکړئ. چېرته هم سترګې ښکته نه کوئ، چېرته هم سر ټیټ نه کوئ. بهرحال افغانستان تاسو ډېر زیات زبردسته گیم وکړو. دا ستاسو صرف سټارټ دی. را روان وخت کې دا غلطۍ نه به ځان نه وباسو، مخ په وړاندې باندې به ځو.